وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت چې مدینه منورې ته هجرت کړی دی شپږم کال دی. ثمامه ابن اثال رضی الله عنه مسلمان شوی دی. د نبی علیہ السلام په اجازت باندې کله چې مکې ته رالو یو کافر ویل چې ثمامه ته خو بېدینه شوې. ثمامه ورته وایي هېڅ چرې نه، زه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسلمان شوی یم، زه بېدینه شوی نه یم، ځکه چې کفر او شرک هیڅ دین نه دی. د مخکې مشرک کافر وم او کفر او شرک هیڅ دین نه دی بلکې یو فضول خیال دی. زه خو د الله تعالی مطیع او فرمانبردار بنده جوړ شوی یم، بل ځان مې الله ته حواله کړی دی او په خدای قسم چې زه به ستاسو دې مذهب ته چرې را واپس نه شم. او بیا ورته وایي د کافرانو په منځ کې ولاړ دی ثمامه رضی الله عنه وایي ښه پوه شئ، یاد ولرئ چې زمونږ د علاقې د یمامې نه به کومه غله تاسو له راتله، اوس به یو دانم تاسو له را نشي تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت نه کړی. ثمامه رضی الله عنه یمامې ته لاړو. اول ته نه غلا په قریشو باندې بند کا. قریش مجبوره شو نبی علیہ السلام ته خط ولیکلو چې ته خو صله رحمه حکم کې رشتہ دارانو سره رشتہ داری پالل دا خو ستا د دین حصہ ده او نورو خلکو ته هم د رشتې د پاللو حکم کې مونږ خو ستا رشتہ داران یو. تاسو ثمامه ته خط ولیکئ چې کومه غله رالېږله چې هغه به دستور جاري وساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښکلي اخلاق د دشمنانو خط وله رالو. ثمامه رضی الله عنه ته خط ولیکلو چې غلط نامه بندوه، غله ورته جاري کا. د ثمامه رضی الله عنه د اسلام کې د داخلېدو چې دا کومه واقعه ویلې شوه دې کې یو مسله دا معلومه شوه چې کوم سړی اسلام کې داخل شي نو هغه دپاره غسل مستحب دی. تاسو واقعه د سر نه اورېدلې وه. ثمامه رضی الله عنه باغ ته تللی و، اول ته غسل کړی. نو صحیح بخاري شریف کې دي چې یو کافر کله مسلمان شي نو بیا غسل ورله کول مستحب دي. ثمامه رضی الله عنه په جلیل القدر فضلاء او صحابه کرامو کې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد چې کله د یمامې خلق مرتد شو او هلته هغه دروغجن نبی مسیلمه کذاب کله پیدا شو، هغه د نبوت دعوا وکړه او هغه سره خلق مرګري شو د یمامې خلق. دا ډیر نازک وخت، خصوصا ثمامه رضی الله عنه دپاره دا ډیر د ذمہ دارۍ وخت. ثمامه ابن اثال رضی الله عنه د یمامې خلکو ته دا آیتونه تلاوت کړي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. حامیم دا کتاب نازل کړل شوی دی د هغه الله د جانبه، د هغه الله د اړخه کوم چې غالب دی، په هر څه پوهه دی، د ګناهونو بخښونکی دی، توبه قبلونکی دی، مجرمانو له سخته سزا ورکوونکی دی، دوستانو له انعام ورکوونکی دی. د هغه نه سوا هېڅوک د عبادت لایق معبود نشته، هم د هغه طرف ته ټولو لا واپس تلل دي. او هغې نه بعد خلکو ته وویل د دې آیتونو تلاوت نه بعد حضرت ثمامه رضی الله عنه به کوم سوز او ګداس سره څومره دړه د خوږ نه دا آیتونه تلاوت کړي. بیا ویل انصاف وکئ ای د یمامې خلکو چې دا کم کلام معجز ما تاسو ته وویلو. مسیلمه کذاب چې کوم بکواسیات کوي د هغې دې سره څه نسبت شته؟ یعنې چېرته کې دا معجز کلام چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې وایي هغه برحق نبی دی، او بل خوا مسیلمه کذاب چې هغه دروغجن نبی دی او ځان ته نبی وایي د دروغو نبی دی، هغه کوم بکواسیات کوي د هغه د بکواسیاتو او د دې کلام منځ کې څه نسبت شته؟ حضرت ثمامه رضی الله عنه حقانیت او په اخلاص کې ډوب دا کلمات دا ټکي دا خبرې اترې د دې داسې اثر چې 3000 سړي د مسیلمه کذاب مرګرتیا یې پرېښوه او د ثمامه ابن اثال رضی الله عنه په وینا باندې واپس د اسلام غېږې ته راغلل. سبحان الله. ابن اسحاق په روایت کې دي چې کله د یمامې خلق مرتد شو نو حضرت ثمامه ابن اثال رضی الله عنه خلق د مسیلمه کذاب دغه دروغجن نبی د اتباع نه رامنې کو. ورته فرمایل ایاکم و امرا مظلما،
اے خلکو خپل ځان د دې تکې تورې تیارې د دې عمل نه ځان بچ کړئ. لا نور فیه، په دې کې هېڅ نور او رڼا نشته دی. یعنی مسیلمه کذاب سره ملګرتیا دا یو داسې کار دی چې دې کې تکه توره تیاره ده، دې کې هېڅ رڼا نشته. ځکه هغه ځان ته د نبي علیه السلام نه پس پیغمبر ویلي او د نبي علیه السلام نه پس خو بل نوی پیغمبر او نبي نشته. وانه لشقاء، او قسم دی یقینا دا بدبختیا دا شقاوت دی. كتبه الله عز وجل على من اخذ به منكم، چې دا الله پاک لیکلی دا هغه خلکو په حق لا چې کوم خلکو د مسیلمه خبر او منو دا قبول کا. وبلاء على من لم ياخذ منكم، او ازمایش او امتحان دی دا خلکو په حق کې چې څوک دا اختیار نکي. دا د امتحان ټیم دی. یا بني حنیفه، اے بنو حنیفه دا نصیحت خو په دې ځان پوي کوي او دا نصیحت قبول کوي. حضرت ثمامه رضی الله عنه چې کله وکتل چې نصیحتونه اوس د یمامي په دغه مرتد خلکو اثر نه کوي، چې کوم دغه دروغجن نبی مسیلمه کذاب سره مرګري شوی دي، نصیحت په اثر نه کوي او ډېر خلک د مسیلمه کذاب مرګري شوی دي. چې کوم مسلمانانو هغه ځان سره کو او ثمامه رضی الله عنه قسم وکړو په خدای قسم چې په دې خار یمامه کې به اوس نه پاتې کېږم. زګورم چې الله تعالی دا خلک په فتنه کې مبتلا کا ازمیخ سره مخامخ شو. چې کوم خلک ما سره تک غواړي راځي. ثمامه د مسلمانانو یو ډله ځان سره روان شو او لاړو علا ابن حضرمی رضی الله عنه یو صحابي هغه سره ملاو شو. دې باره کې ثمامه رضی الله عنه څه اشعار ویلي دي، ډېر ایمان افروز ایمان ورسره زیاتیږي. دعانا الى ترک الدیانه والهدى مسیلمه الكذاب اذ جاء يسجع. مسیلمه کذاب مونږ ته د دین او د هدایت د پرېښودو طرف ته بلنه راکا. په کوم وخت کې چې هغه د کاهنانو د کوډمارو د کوډو په شان وینا کوله. فیا عجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي اشنع. حیرانتیا د هغه خلکو نه، په هغه خلکو تعجب او حیرانتیا ده چې د مرګرتیا یې کړې ده او د ګمراهۍ لارې اختیار کړې ده، حالانکه ګمراهي ډېر بد شیز دی. دا د حضرت ثمامه ابن عسال رضی الله عنه کارنامه و د دین دپاره. یو خو په کافرو غله بنده کا چې نبی علیہ السلام می اجازت نه کړي چې یو دانه غله رانه نبی نه، او د نبی علیہ السلام خپل اخلاق او تماشا کوا چې بیا یې ثمامه رضی الله عنه ته خط لیکلی چې خیر دې قریش له غله ورکوا. او بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم د عقیده ختم نبوت د تحفظ او د دفاع لپاره څنګه تقریرونه کړی دي. په یو تقریر باندې 3000 کسان مسلمانان شو او بیا یې نصیحتونه کول، خو چې ورته پته ولګي د جوس په باقی مانده په تور زلونو باندې اوس نصیحت اثر نه کوي، نو تنه لارې جدا کړی دي، بیا وطن ورته مکمل پری خیره. او د مسیلمه کذاب په حق له سویل دی د خبرې چې دي دا خو ته کتوره تیار ده، دا خو بدبختیا ده. د نبی له صلوات والسلام نه بعد بس د بل نبی د بل پیغمبر لمن نسی، دا خو گمراهی ده. گمراهی ډیر بد شی دی، ډیر د خلکو باندې خواریو کا خواغي خبره نه منل، لارې ته جدا کړ. دغه شپږم هجری چې د نبی له صلوات والسلام د هجرت شپږم کال دی، په دې کې ربیع الاول کې یو بل واقع پیښ شوی ده. د ربیع الاول پیلنې تاریخو نبی له صلوات والسلام بذات خود بنفس نفیس په خپل حضرت عاصم ابن ثابت رضی الله عنه، خبیب ابن عدی رضی الله عنه او نور کسان ځان سره ک رجیع یو مقام دلته صحابه شهیدان شوی، داغي بدلا د کافرونو اخلي 200 په سورلیانو باندې سوار صحابه نبی له سلام ځان سره روان شو. بنو لحیان د کافر قبیله د پاغي اٹیک او حمله ده. بنو لحیان قبیله ته چکله پاتو لګی دا نو هغه وتختید، غرونو کې پناه واخسته پټ شو. یو دوه ورځې نبی له سلام ال تیسارو غیر چاپه رخو شاته وړو کې محمونه مولګل چې پاغي کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لم نبی له سلام لس کسان ورکړو په سورلې سوار هغه هم خوشالي ګلو. خدا ټول بغیر د سجنګ جګړې نه واپس رالم. د نبی له صلوات والسلام په زبان مبارک باندې په دغه وخت کې چې کله د دې جهاد نه واپس کولا دا مبارک کلمات آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. دا دعا نبی له صلوات والسلام ویلا او بیا واپس شو. هم په دغه ربیع الاول سنچی هجری کې بل واقع شوی دا. ذی قرد د یو چینی نوم دی، د غطفان د آبادیانو سره نږدې دی. الته کې د نبی له صلوات والسلام د اوخانو چراهګاوه ملکو د سریدو زو عیینه ابن حسن فزاری سلویخ کسان ورسره دی په سورلو سوار دی. په دغه د نبی له سلام په چراهګاه باندې چاپواله د نبی له صلوات والسلام اوخانی واخستی ویزغلولی. د ابو ذر رضی الله عنه زویو هغه نبی له صلوات والسلام د دې اوخو په حفاظت باندې مقرر کړو. دغه کسانو هغه د ابو ذر رضی الله عنه زوی شهید کو او د ابو ذر رضی الله عنه بیبي وا هغه ځان سره دغه زین دي کافرانو بوتله. سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه یو صحابي دی، دله الله تعالی یو د منډه طاقت ډیر ورکړو، د ډیره تیز رفتاره سره منډه والا
او بل غشي به ډېر خسته وشته شو، تیرانداز هم زبردست تیرانداز منډه به لکه اسره به یو شان منډه وهله او په دې کې به د غشم چې وشتو هغه په نشانه صحیح لګېدو، داسې ټریننګ یې کړی ماشاءالله. دې صحابي ته پته ولګېده دا د ګولۍ په شان چې ځغلي. نو دی ورپسې شو او چې کله ورپسې کېدو نو د هغې نه مخکې د مدینې طیبې خوا کې داسې غونډۍ دي ډېرکۍ غونته دي، په یو ډېرکۍ باندې وختو او 3 ځلې دا چغه وواله یا صباحا یا صباحا یا صباحا. دا اواز په ټوله مدینه کې وکړنګېدو، هغه خو ډېر زور سره ویلو وکړنګېدو. سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه غشی ویشتونکی دی، په منډه ورپسې دی. دا کافر یې په یو چینه باندې را لاندې کړ، غشي ورولې پې شروع کړ او غشي ویشتو کې صحابه کرام به په جنګ کې په جهاد کې جهادي ترانې ویلې. دا ترانې ځان سره ویله انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع، زه د اکوع زوی یم، نن به معلومه شي چې چا د شریفې ښځې پیس کړي دي او څوک کمینه دی. دا د زور او د کبر خبرې دي که نه، دا په عام ماحول کې یو بل ته ویل نه دي پکار چې زه د پلانکي خان زوی یم، یو بل سره ماحول کې داسې نشي ویلی، دا ګناه ده. او چې کله کافر ته ور مخامخ شي هغه ته به بیا څه وایي، اوس به دې پته ولګي زه د فلانکي خان زوی یم او ما د پښتانې پیس کړي دي او زه پښتانې لوی کړم، اوس به دې پته لګي، بیا ویلی شي پښتون ټکی ویلی شي بیا. نو زه د اکوع زوی یم، نن به معلومه شي چې چا د شریفې ښځې پیس کړي دي او څوک کمینه دی. تر دې پورې چې هغه 40 کسان دی یوازې داسې غشي پې ویشتل چې هغې نه یو 2 غطا کړي، اوښانې پرې راخلاصې کړي او هغې نه خپله 13 یمني قیمتي څادرونه هم ترې پاتې شوي هم ترې راواخیستل. د هغې د تګ نه بعد نبي علیه صلات وسلام 500 یا 700 کسان ولېږله، تیز رفتارۍ سره مسافت توی کو منډه وواله، ورسېده هلته ورسېده. دې نه مخکې نبي علیه صلات وسلام څو کسان په سورلی سواره لېږلي وو، دې کسانو مقابله وکړه، 2 مشرکان مړه شوه، یو مسعده ابن حکمه د ابو قتاده رضی الله عنه راولګېدو، دا کافر قتل کړی دی، بل ابان ابن عمر عکاشه صحابي رضی الله عنه راولګېدو، دغه ابان قتل کړی دی. په مسلمانانو کې محرز ابن نوغله رضی الله عنه چې داغه لقب اخرم، هغه د عبدالرحمن ابن عیینه د لاسه شهید شوی دی. سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه چې واپس رالو د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو، نبی علیه صلات وسلام ته وویل فلاني ځای کې مې هغې تږي پرېښي دي، هغه چینې ته تندې ماتولو ته مې نه دي پرېښي، تږي دي، ما له یو څو کسان را ورپسې ورشم چې د لګیب سیب ټول راولم. نبی علیه السلام ورته وایي ابن الاکوع ملک ته فسجه، ای ابن اکوع بس اوس تا پې ګوډه سواره شوه، قابو دې پې بیا موندو، بس نرمي وکړه. مشرکانو شکست خوړ وتښتېده، نبی علیه صلات وسلام یو شواروز هلته ایسارو، بیا صلات الخوف منځ نبی علیه صلات وسلام وکړو، 15 ورځې بعد بیا نبی علیه صلات وسلام سره د سلمہ ابن اکوع او د صحابو سره مدینې طیبې ته واپس راغله. په دغه کال په ربیع الاول کې یو بله واقعه پیښه شوې ده. نبی علیه صلات وسلام عکاشه ابن محصن رضی الله عنه یو صحابي دی، 40 کسان یې ورسره ملګري که، غمر د یو چینی نوم دی، هغه طرف ته یې ولېږله. په هغه چینې په خوا کې چې کوم کافر اوسېدل، هغې ته چې پته ولګېده چې د نبي علیه السلام زمریان را روان دي، نو هغې خبر موندو سره وتښتېده او چې کله دې ته هلته څوک هم میلاو نه شو، نو شجاع ابن وهب دی اخوا دېخوا د تلاش دپاره ولېږلو. د نښو نښانو نه ورته پته ولګېده چې د دې د څاروو هېڅ څه پته نه لګي چې د دې څاروي چېرته دي. په دوی کې یو کس و، هغه د صحابو له په ګوتو ورلو، هغه یې ونیو، د هغه نه یې معلومه کړه، نو هغه ورته بیا صحیح پته وښوله. صحابو چې کله چاپه ووهله نو 200 اوښان ورته په غنیمت کې په لاس باندې ورله، هغه یې مدینې طیبې ته راوست. په دغه کال بله میاشت ربیع الاخر د هجرت 6م کال دی، ربیع الاخر میاشت نبی علیه صلات وسلام محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د لیله سړي ورکه، ذوالقصه طرف ته بنو ثعلبه او بني عوال مقابلې دپاره یې ولېږل. دا 2 د کافرو قبیلې وي. د شپې ورسېده، چې ورسېده اوده شوه، کافران چې وه هغې ته نه په غرونو کې پټ شوه چې د نبي علیه السلام زمریان راغلي دي. په غرونو کې پټ شوه او دا صحابه کرام تک سره ستړي ستومانه اوده شوه. هغې ته چې کله پته ولګېده چې صحابه کرام خو اوده شوي دي، هغې په شپه
سل کسانو حمله وکړه او دا ټول صحابه کرام شهیدان کړ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه زخمی شو، زخمی حالت کې پروت او هغې چې وکتو نو د هغې دا خیال رالو چې دا مړ شوی دی. یو مسلمان په هغه لاره باندې تېرېدو محمد ابن مسلمه یې راوچت کړو، هغه یې مدینې منورې ته ژوندی بیا راوړو، نور شهیدان شو. انا لله و انا الیه راجعون. سریه ابو عبیده ابن جراح دام د ربیع الاخر د سنچی هجری واقع ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابه انتقام اخیستو د پاره ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه له سلويخ سړی ورک او ذل قصه طرف ته دوباره ولېګل چې دی رسیدو سره دی حمله وکا، کافرانو شکست خوړو تختید. ابو عبیده رضی الله عنه داغي ساروی ونیول، مدینه منورې ته راوستل. دی سریه ته ذل قصه ثانیه وای او سریه جموم په دغه میاشت ربیع الاخر کې د سنچی هجری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه جموم طرف ته چې د مدینه طیبه نه 4 میله فاصله باندې دی د بنو سلیم قبیله توسیده داغي مقابله د پاره ولېګل. الته چې ورسید یو زنانه ورته ملو شو، هغه ورته دغه سړو د قبیله پته خوله، دی لاړ سي قیدیان ک سوخان سچیله د دا غزین غنیمت کې راوست او 2 ورځې پس مدینه طیبه ته کامیاب او کامران را ورسید. الحمدلله. سریه عیس بل میاش شروع کیږي د هجرت پشپغم کال جمادی الاولی میاش شروع کیږي. جمادی الاولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملو شو چې د قریشو یا کاروان د تجارت د شام ملک نه واپس را روان دي. اطلاع ملاویدو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله عنه صحابی لا 170 سوار پسورلیانو باندې سوار صحابه 170 یو سلویا ورک او مقام عیس طرف ته ولېګل روان شو د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه په مشرۍ کې. دا مقام د مدینه منورې نه د 4 ورځو په مسافت باندې د دریاب په غاړه باندې واقع دی. په دغه لاره باندې به د قریشو تجارتي کاروان او قافلې تیرې دي. مسلمانان چې ورسېد نو ټول قافلې والے گرفتار ک گیبسی داغي څومره مال او متاع هغه په قبضه کې واخیست، غنیمت کو ټول مدینه ته راوستل، حاضر ک. په دې قیدیانو کې د نبی له سلام زوم د مشره لور خاوند ابو العاص ابن ربی رستو بیا مسلمان شوی دی، غم پکيو. نبی له صلوات والسلام لور دا حضرت زینب رضی الله عنها سحر چې منځ شو، نبی له سلام تم پته نشته دی. نو د زنانو د زینا आवाज رالو چې ما ابو العاص ابن ربی ته پناه ورکړی. د نبی له سلام چې بیا اته پته وکا د دې واقع مخکم تیر شو چې دا څوک و، دا خو زینب رضی الله عنها ولور و، چاله پناه ورکړی د تاسو زمل خپل خاوند لا. نبی له سلام صحابه ته ویل ما ته وې د شپې نه د خبرې لم نو بس تاسو دغه आवाज اوریدو مام او یا ساتي اعلی دی او کا ادنا مسلمان دی چې یو کافر لا پناه ورکی بس هغه ته پناه حاصلې، لہذا پناه ورته ملو شو. د چې څومره مال او اسباب هغه ورته واپس کو. د دې واقعه مخ کې یو ځل تیر شوی دا. جمادی الاخرى بل میاشت شروع شو. نو طرف د یو چینی نوم دی، طرف د مدینې نه 14 میله فاصله باندې دی. زید ابن حارثه رضی الله عنه له نبی له سلام 15 سړی ورکو چې بنو ثعلبه او قبیله دا داغي د ختمولو د پاره ولېګلو، دغه چینی طرف ته ولېګل. کافران چې وغه ته چې پته ولګی دا د نبی له صلوات والسلام مریان راغلي دی، غيو تختید. زید ابن حارثه سوخان او سچیله داغي نه غنیمت کیونی ول مدینه ته واپس رانه. د جمادی الاخرى کې یو بل واقع شوه د هجرت پشپغم کال باندې. دحیه کلبی رضی الله عنه خیستا شکل او صورت والا صحابیو نبی له صلوات و سلام ولا خط ورکړو د روم بادشاہ قیصر روم له لګلو. ال تچورسیدو قیصر روم ولا صحدایا او تحائف ورکړو د نبی له سلام د پاره. د دا غزنه واپس را روان دي. حسما
یو د علاقې نوم دی چې هلته راورسېده نو حنید جذامي چې د جذام قبیلې سردار و هغه ځان سره څه کسان واخیسته او په ده باندې ډاکه واچوله په دې دحیه کلبي رضی الله عنه باندې صرف یو زوړ روس صادر ورسره پرېښودو باقي څومره سامان چې هغه د روم قیصر بادشاه ورکړی ټول ترېنه واخیستو رفاعه ابن زید جذامي هغه مسلمان شوی او چې هغه ته پته ولګېده نو هغه څه مسلمانان ځان سره که او د حنید نه هغه ټول سامان واخیستو دحیه کلبي رضی الله عنه ته واپس ورکو دحیه رضی الله عنه مدینه منورې ته راورسېدو نبی علیه السلام د دې واقعې اطلاع ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابه کرام زید ابن حارثه رضی الله عنه په مشره کې حسما طرف ته ولېږل دا صحابه کرام 1500 دی با د شپې مزل کول او د ورځې بیا پټېدل پټ به اوسېدل سهار ورسېدل یکدم پاغي باندې چاپه وهله حنید او د هغه زامن قتل شول سل ښځې او ماشومان گرفتار شو 1000 زر اوخان 15,000 چیله دا په غنیمت کې دی راوستي حکم رفاعه ابن زید رضی الله عنه چې مسلمان شوی او د حنید نه غټول سامان اخسته او دحیه کلبي رضی الله عنه له ور کړو غلطه سره مسلمانانو داغي بچی موزنانم گرفتار کړیو رفاعه ابن زید رضی الله عنه د نبی له سلام خدمت کې حاضر شو چې زه مسلمان یم زما بچی او زنانه او مالونم دی په غلطه کې راوستي دي نبی له صلوات و سلام حضرت علی رضی الله عنه ته حکم کو چې لاړ شه او زید رضی الله عنه ته وایا چې ټول قیدیان ورته فریدي او ټول مال چې څومره دی تر دې پورې چې یو کجاوم د او خساره نه کیام ولا ورکی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند واقعه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو واقعات دي باقی ان شاء الله سبات یا ارحم